لکه لقمان حکیم صاحب وایي بله د هغه نه چې اولنۍ خبره نقل دغه دا وه دا د یو بادشاه سره غلام بله بادشاه لاړ او دسماتې ته نو ډېر وخت یې تېر کړ بله لکه زمونږ او ستاسو زمانه کې ځوانان چې اودسماتې ځای ته لاړ شي بیا ډېر وخت تېر هلته پکې فیسبوک کوي او میسیجونه کوي مصروفیات یې ډېرې حالانکه دا ناروا دي بله یو هلک چې په اودسماتې ځای کې ناست دی میسج ګوري یا میسج لیکي دا حروف دي زمونږ په شریعت کې دا بند دي بله نو دې بادشاه ډېر وخت تېر کړ لقمان حکیم صاحب ورته ووایي چې بادشاه صاحب آینده کې ډېر وخت مه تېروه څوک چې په اودسماتې باندې د خپل ضرورت نه زیات وخت تېروي نو د ده به عقل کمزوری کېږي او دماغي تکلیف به ورته پېښېږي بادشاه ده ته حیران شو چې خبره خو یې ډېره قیمتي وکړه بیا ورته ووایي داسې کار وکړه یو پسۍ ورکړه ورته وی دا پسه ویسه او دې کې 2 اندامونه راوړه بله چې د ټولو نه قیمتي هغه پسه حلال که او یو یې ژبه راوړه یو یې زړه ورته وی بادشاه صاحب د دې نه قیمتي او خواږه نشته بیا ورته بل پسه ورکوه ورته وی 2 اندامونه راوړه چې د ټولو نه تراخه او بې قیمته اندامونه یې بیا یې ورته ژبه راوړه او زړه یې ورته راوړه بله بادشاه ورته وی لقمانه خواږه اندامونه هم دا و تراخه هم دا و ورته وی صاحب زړه بادشاه د بدن دی بله او ژبه یې وزیره ده کله چې دا 2 اندامونه د انسان په بدن کې صحیح شو دا ټول بدن د دې 2 غلام دی په خپله بدن صحیح کېږي ټول قیمتي دی ټول قیمتي شو خو که دا 2 فاسد شو نو ټول بدن فاسد دی هغه لقمان حکیم صاحب وایي ما 4,000 پیغمبرانو سره وخت تېر کړی 2,000 مې استادانو 2,000 مې شاګردانو د 4,000 پیغمبرانو نه مې 8 خبرې زده کړې دي